وایي ور روانه خندېدله د همزولو سره، چې رانږدې شوله نو مخ ته یې بورقه ونیوه. ورته لږ بوس شومه نو ویلې خانه څه چل کوې؟ خاموشه ودرېدم زما نه یې توقه ونیوه. او لاس یې د بل په اوږو یار کېږدي او مین زړګی مې په انګار کېږدي. داسې رقیب سه اشنا بدې ښکاري لکه سپین ږیری چې نسوار کېږدي. لکه پخوا نه به د خلکو پیټیایي وایه او سینیر فزیکل ایجوکیشن ټیچر دغه مې پیشه ده او په دې باندې کار کوم او دا مې د رزق ذریعه الله ګرځولی. او نن د ښایسته حسن په کار د رقیبانو راځي، زمونږ به هله په کار راشي چې د کاره وځي. سن 1999 کې ما یو وړوکی پمفلیټ کړی او د هغه نوم اوس یې ګرځوه، هغه هم ټول مزاحیه و. بیا دویم کتاب ډاکټر فضل رحیم صاحب الله دې وبخښي، جوارو چې سوکړک ورته وایي جوړ روټۍ، ماسته او شوملې، دا زما بیخي د خوښې خوراک کېدی نه شي. نو به هر حال په مینه مې خپل جانان پسې مې لیکلی او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو ارشاد بخیر یم، امید کوم ټول پر ورو اوسېدل وي. ګرانو کتونکو دا مهال سره وفادار صاحب پروګرام کې ناست دی. وفادار صاحب ډېر زیات شکریا ادا کوم، غټ لاره هم ناست دی، غټ لم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې وخت یې راکړو. ګرانو کتونکو وفادار صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی په خیر راغلی او ډېر زیات شکریا ادا کوم چې موږ خپل پروګرام کې زموږ د پروګرام برخه جوړه شوه او د پروګرام نه ډېره مننه چې تاسو بیا ماته دا موقع راکړه چې زه خپلو مینوالو ته مخاطب شم او د هغوی سره خبرې وکړم. ډېره مهرباني ګرانو کتونکو، ستاسو په ذهن کې وي چې وفادار صاحب زموږ سره په مختلف موضوعات باندې هغه زموږ سره نظمونه لیکي، که مطلب دی دی که اکسلیټر پرې ده، کوم چې زموږ سره فیمس یا وایرل ټرینډ دي په هغې باندې زموږ سره د خپل شاعري او د خپل زړه بالا چې کوم دی نه شاعري په شکل کې موږ سره منتقل کوي. غوښتل مې او ډېر خلکو دغه ډیمانډ هم کړ چې وفادار صاحب سره به هغه په ژوند باندې خبرې وکړي او د هغه ژوند زموږ سره شریک کړي چې دا څه کار کوي، مطلب لکه د ده مصروفیات څه دي. نو ګرانو کتونکو د وفادار صاحب څخه به خبرې کوو. وفادار صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د مطلب ذریعه معاش څه شی دی، څه کار کوئ؟ زه جی سرکاري سکول دی، لسم په بیارۍ کلي کې دی، یونین کونسل لاجبوک کې. زه په هغې کې سینیر پیټي یم، لکه پخوا نه به د خلکو پیټیایي وایه او سینیر فزیکل ایجوکیشن ټیچر دغه مې پیشه ده او په دې باندې کار کوم او دا مې د رزق ذریعه الله ګرځولی ده. ګرانو کتونکو وفادار صاحب نه به تپوس کوو، هر یو شاعر چې کله شاعري کوي، شاعري طرف ته راځي، هغه یا د ماحول نه متاثره شي، مطلب د حالاتو نه یا د قوم چې کوم دی نو هغې هغه مخ چې کوم دی نو هغه یو څه شعر و شاعر په شکل کې په کتاب کې ذکر کوي، هغه مخکې بیا را روان هغه ګوري. وفادار صاحب او ځینې خلک داسې چې هغه خپل وفادار صاحب درته ووایي چې د دې حالت جی د بچپن نه زما د شاعرۍ ډېر زیات شوق و. زه چې کله په دویم کې وم، علي حیدر جوشي صاحب او عبدالوهاب دستي صاحب او د فیضو محمد نظیر صاحب الله دې وبخي، د هغوی کتابونه به د خلکو خرڅول، راوړه به کسان به ګرځېدل، ما به ترې اخیستو. د هغې نه مې د شاعرۍ شوق پیدا شو او شاعري مې شروع کړې په ماحولیاتو باندې، چې څه به په ماحول کې کېده نو بیا به ما هغه شاعري به مغسې کوله. نه چې شروع کړې مې ده، خو شروع کړې مې له دغې نه نه ده. بیا چې زه کله اتم ته ورسېدم نو په اتم کې ما اولنی غزل لیکلی و. اولنی غزل ټول خو به راته یاد نه وي، خو اولنی غزل مې لیکلی و په مینه مې لیکلی و، په مینه باندې. وایي دلبره نن زما د خوا نه مه ځه، درته منت کوم زما نه مه ځه، او لاس مې نیولې درته سوال کوم او زما اردو زما ارمان نه مه ځه. د وفادار زاري زینت د وفادار زاري منت ومنه، زړه به یې وچوي د خفګانه مه ځه. وفادار صاحب دا نظم په واورو سره په ټایم هم سره لږ کم لږ شاړ شاړ کوم. وفادار صاحب لکه مطلب دا هم په چا پسې لیکلی و، لکه څوک دا خو چې کله زه ما دا کتابونه کتل باقي خو د مینې هم ذکر و، نو د مینې نه بغیر خو انسان کېدی نه شي. نو به هر حال په مینه مې خپل جانان پسې مې لیکلی و، لکه په بل چا پسې خو مې نه و لیکلی، لکه په خپل جانان پسې. ګرانو کتونکو دا وفادار صاحب وفادار صاحب دا راته ووایه چې لکه مطلب تاسو شاعري څومره کړې تر اوسه پورې، د دې کتابونه مې څومره لیکلي دي، غزلې مې څومره لیکلي دي، یا د مزاحیه سایډ باندې مې لیکلي دي، سنجیده باندې څومره لیکلي دي، نعتونه څومره کار کړی اوس؟ جی ما اکثر داسې کړي چې په شاعرۍ کې ما کومه صنف کتلی دی او اورېدلی مې دی، نو په هغه طرف ما لیکل کړي دي. ما نعتونه هم ډېر لیکلي دي، حمدونه مې هم لیکلي دي، او نظمونه مې بیا ډېر زیات لیکلي دي، او غزلې او رباعیانې مې ډېرې زیاتې لیکلي دي. په مزاحیه سایډ باندې زما شاعري ما ډېره ځکه کړې ده چې مزاحیت دا ما ته ډېر میلاو شوی دی، نو په دې لاین باندې زه ډېر زیات مخکې تللی یم. مطلب کتابونه کتاب مې لیکلی دی، مزاحیه سایډ باندې ستاسو کتاب شته که نه؟ جی په سن 1999 کې ما یو وړوکی پمفلیټ کړی و، د هغه نوم اوس یې ګرځوه، هغه هم ټول مزاحیه و. بیا دویم کتاب ډاکټر فضل رحیم صاحب الله دې وبخي، هغوی راله کړی و د زړه آواز، هغه هم ټوټلي مزاحیه دی. وفادار صاحب هر ویډیو کې
مینوال چې تاسو څومره دي نو هغه په دغه انتظار کې وفادار صاحب څه واورو او د غزل یا شعر یا څه واورو نو مینوال صاحب څه زه چې شعرونه وایم نو کېدای شي که پخواني چېرته د پیج نه ویلی شوي هم ما ته پته نه لګي ځکه چې زه هم فرضه کې لګیا یم خو بهرحال یو قطعه ده چې تهمتونه او پیغور وانخلي چې تهمتونه او پیغور وانخلي او مین به نوم د مینې نور وانخلي منګوټي غبرګ موړه نادانې جنې ملا دې نری د چېرته زور وانخلي او بله مزاحیه قطعه ده بل به ووایم وایي ور روانه خندېدله د همزولو سره چې رانږدې شوله نو مخ ته یې بورقه ونیوه ورته لږ بوس شو منویلې خانه څه چل کوې خاموشه ودرېدم زما نه یې توقه ونیوه او لاس یې د بل په اوږو یار کې دي او مین زړګی مې په انګار کې دي داسې رقیب ساشنا بدې ښکاري لکه سپینګیری چې نسوار کې دي او دا یو سنجیده قطعه ده وایي چې دې مرداره ویستی نه شي اوبه تې مه وباسه چې دې مرداره ویستی نه شي اوبه تې مه وباسه کویه به هله صفا کېږي چې مرداره وځي او نن دې ښایسته اوسن په کار د رقیبانو راځي زمونږ به هله په کار راشي چې د کاره وځي او بدر صاحب 10th کې شاټ دی زموږ سره اخر کې څه پیغام لرې چې کوم مینوال دي ستاسو ته ګوري هغه ته څه میسج ستاسو ته وایي زما ټولو مینوال ته دا میسج دی الحمدلله مینوال خو اکثر بالغان خلک وي خو زه ورته دا نصیحت کوم او دا خبره ورته کوم چې دا پیغام دی زما چې داسې وکړئ چې سکرین ټچ موبایل زموږ د غټو ضرورت دی دا منمه هغه په وخت د ضرورت استعمالول پکار دی او خپل نوی نسل چې څومره کیدای شي بغیر د ضرورت بیخي چې دا موبایل ورسره نه وي نو دا به ښایي که داسې نه وي نو زموږ نوی نسل به بالکل خراب شي ګرانو کتونکو د وفادار نسل تپوس کوو چې د ده فیورټ ډش څه شی دی مطلب خوري څه شی دی که خوښ یې ډېر زیات دی چې وایي چې په مطلب پر ټیم کې لږه خوښ دي شی زما چې د جوارو چې سوکړک ورته وایي جوارو روټۍ ماسته او شوملې دا زما بیخي د خوښې خوراک دی د دې نه علاوه چې بیا که دغه نه وي نو که دغه شودۍ یا کوچ غوړي دا زما خوښ خوراک دی ورسره سابه له دې نه علاوه نور ډیشونه زما طبیعت نه مني او ستاسو په ذهن کې کوم سوال نه امید لرم چې هغه ختم شوي دا و د نننۍ ورځ پروګرام انشاءالله د وفادار سره بیا هم دغه امید لرو چې بیا موږ ټایم راکوي نو ګرانو کتونکو زموږ د پروګرام مقصد ته رسي د بل پروګرام پورې ټایم لري الله